دا د سورہ حدید آیات ہے. دی آیات کې الله د پیغمبرانو درالېږلو او هغوی ته چې کومه وحي ورکړې ده د هغه وحي او د تلې د دې درې واړو د پیدا کولو مقصد الله بیان کړی. چې الله فرمایي ما بېشکه ټول پیغمبران رالیږلي او پیغمبرانو ته ما واضحه معجزې او آیاتونه ورکړي، واضحه حکمونه مې ورکړي او پیغمبرانو سره ما کتاب نازل کړی او تله مې ورسره نازله کړې او د دې درې واړو مقصد سره د پیغمبرانو درالېږلو، د کتاب درالېږلو او د تلې درالېږلو مقصد سره لیقوم الناس بالقسط. دې لپاره چې خلق په انصاف باندې ودرېږي، په عدل باندې ودرېږي. او د دې انصاف نه چې کوم خلق بغاوت کوي، کوم خلق زیاتې کوي، کوم خلق چې د الله د پیغمبرانو مقابله کوي او د کتاب مقابله کوي او د عدل او د انصاف نه مخ اړوي، الله فرمایي بیا ما یو دویم سیزم دنیا ته رالیږلی دی او هغه څه الله فرمایي وانزلنا الحدید، ما اوسپنه دنیا ته رالیږلې ده او اوسپنه کې څه دي؟ الله فرمایي فیه بأس شدید، چې دې اوسپنه کې سخت جنگ هم دی، یعنی جنگي سامان ترې جوړېږي ومنافع للناس او نور هم پکې ډېرې فایدې دي د خلکو دپاره. تېره جمعه موږ د قضا او د فیصلو حوالې سره د قرآن دوه واقعات نقل کړي وو د دوو فیصلو چې دواړه د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام د هغوی د وخت واقعات الله بیان کړي. هر پیغمبر دا به د خپل امت قاضي و، دا به د هغوی حاکم و، دا به د هغوی فیصله کوونکی و. د دې امت د ټولو نه اولنی قاضي چې و، اولنی فیصله کوونکی، هغه زموږ او ستاسو خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه د مدینې ټولو قومونو خپل حاکم جوړ کړ چې دا به زموږ د ټولو فیصلو مشر وي. بس ځکه هغه خلکو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عدل او انصاف هغه معلوم و. هر پیغمبر د عدل او د انصاف او د احسان اعلی درجې ته رسېدلی، اوچتې درجې ته رسېدلی. یو ځلې د صدقات تقسیمېدل یا مال غنیمت تقسیمېده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه کسانو ته ورکړه، څه کسان یې پرېښودل، چاله پکې زیات چاله کم. یو کس را فاسد ویل یا رسول الله
تا عدل ونه که، انصاف ته ونه که. هغه فلانکي له ډېر څه ورکړه او موږ له دې هغه څه رانه. حدیث کې راغلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رنگ مبارک دې خبرې سره بدل شو بالکل. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلکې د ټولو پیغمبرانو حلم او د هغوی صبر هغه د هغوی په غوسه باندې به غالب و. او هغه سړي ته مخاطب شو او ته وفرمایل چې په دنیا کې زه عدل او انصاف ونه کړم نو بل داسې څوک دی چې هغه به عدل او انصاف کوي. ځکه عدل او انصاف دا خو ما دنیا ته راوړی دی. ځکه د اسلام عدل او انصاف دا دی چې اسلام موږ او تاسو ته د دې خبرې حکم کړی. آخري خطبه وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې تور او سپین کې هېڅ فرق نشته، مالدار او غریب کې او عرب او عجم کې هېڅ فرق نشته دی. که فرق په دې خلکو کې کېږي نو هغه به په څه کېږي؟ په تقوا باندې به کېږي، پرهیزګارۍ باندې به کېږي. اسلام چرم د دې خبرې اجازت نه ورکوي چې ګنې د قاضي دپاره به یو شان فیصله وي، وزیر اعظم او د جرنیل او د کرنیل صاحب دپاره به یو شان فیصله وي، او د یو غریب دپاره به فیصله بیا بدله وي. د دې خبرې اسلام چرم اجازت نه ورکوي. اسلام کې د اسلام په قضا کې او په فیصله کې غریب او مالدار دا یو شان. قرآن کې الله فرمایي، الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهم فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. الله فرمائے اے ایمان والو کلک ادرے گئی فا انصاف بانی فا عدل بانی او دا اللہ دفارا ادرے گئے. اگرچہ دغه انصاف او دغه فیصله په ضد کې ته په خپل راځي تا ته نقصان رسي، ستا خپل خپلوانو ته او ستا مور فلار ته پای کې نقصان رسي. او الله فرمایي څوک مالدار دی او څوک فقیر او غریب دی د دې خبرو پروا به نه ساتي په فیصله کې، بلکې حق به وی که هغه د غریب دی هغه غریب لوي او که هغه د مالدار دی هغه مالدار لوي. که هغه حق ستا د پلار دی نو دا به وی چې او دا زما د پلار دی، خو حق ستا د پلار نه دی هغه د یو پردي سړي دی نو بیا به دې ځای کې دې ته نه ګورئ چې دا خو مې پلار دی او د خلاف یې څنګه وویم. د هغه خلاف به وی هغه حق به هغه بل له ثابتوي چې د چا حق دی. د چا رشته دارو ته به ګورې نه چې دا مې خپل دی، دا مې رشته دار دی، دا مې تره دی، دا مې ماما دی، دا مې ترورزی دی. دې خبرو ته الله فرمایي دې ته به نه ګورئ. یو حق دی او هغه د یو مالداره سړي دی، دې کې به دې ته نه ګورئ چې مړه دا خو مالداره دی اوس یې کېږي. ټیک دی چې حق خو د ده دی دې مالدار، خو دا بل طرف ته چې دی دا غریب دی، دا غریب دی نو دله ترې نه څه اخلو. اگر چې حق د هغه دی دا ظلم دی وکړه، دا دې ظلم وکړه په فیصله کې. حق چې د مالدار دی مالدار له ورکړه، او که په دې غریب باندې ته ډېر خفه کېږي نو د خپله جیب یې له ورکړه، بس د غریبۍ کار به یې د دغې نه پوره شي.
او نه به دې ته ګورې چې حق خو د غریب دی، اوس دا بل چې دی نو دا لږ غوړ دی که نه، او دا لږ مالداره دی، د ته هم سبا امیدونه دي، سبا به زما کار راشي نو دی به راته ولاړي، دا افسر صاحب دی، دا پلانکی صاحب دی، دې خبرو ته به نه ګورې چې حق د غریب دی، غریب لی ورکړه. الله دغه فیصله کوي. الله فرمایي که د دې خبرو نه تاسو سرغړونه وکړه، د دې نه هم اعراض وکړه د دې خبرو نه، الله وایي ما ته ستاسو ټول عملونه معلوم دي، په هغې زه خبردار یم، د دغې به حساب کېږي د قیامت په ورځ. ځکه د قیامت په ورځ باندې د ټولو نه سخت حساب چې دی، سخت حساب، دا به د چا سره کېږي؟ دا به د فیصله کوونکي سره، دا د قاضي سره، دا د جج سره، او دا د چیف جسټس سره، دا د حاکم او د بادشاه سره سخت حساب چې دی هغه به د دوی. ځکه علي رضی الله تعالی عنه واقعاتو کې راځي، علي رضی الله تعالی عنه د یو یهودي سره په یو خبره باندې لانجه راغله. د امیر المؤمنینو دغه وخت علي رضی الله تعالی د ټولو مؤمنانو امیر و بادشاه، نو د امیر المؤمنین علي رضی الله تعالی عنه لانجه سره په دې باندې وه چې یو زغره وه، زغره هغه زغره یو یهودي اچولې وه او د علي رضی الله عنه دا ورکه شوې وه. ډېر وخت بعد یې چې ولیدله هغه زغره د یهودي اچولې ده، ده وپېژندله چې دا خو زماغه ده. یهودي ته ویل دا زغره خو زما ده، زما د دې اوښ نه، زما د دې سورلۍ نه لوېدلې وه ده او ما نه ورکه وه، دا خو تا سره ده. هغه ورته ویل نه، درعي وفي یدي، زغره زما ده ځکه زما په بدن ده، ما اچولې ده نو خو زما شوه که نه، دا خو زما ده. دې کې ستاسې دغه وخت کې شریح رحمت الله علیه دی قاضي و د مسلمانانو، دی صحابي نه و، دی تابعي و د مسلمانانو قاضي و. علي رضی الله تعالی عنه هغه د یهودي ته ویل چا ته به کینو د فیصلې دپاره څه به کوو؟ هغه ته ویل ستاسو د مسلمانانو چې کوم قاضي هغه ته به کینو. لاړ قاضي شریح خواله، د علي رضی الله تعالی عنه خبره یې واورېده چې هغه ته ویل ما دا زغره ما سره په سورلۍ باندې وه او ما نه چېرته پرېوتې وه او دا در اوچته کړې ده، خو زما ده. یهودي ورته ویلې نه، دا زما زغره ده، زما په دې بدن ده او زما لاس کې ده. شریح رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې امیر المؤمنین تا په دې سړي باندې دعوه کړې ده، په دې یهودي باندې د زغرې، ستا خبره ما واورېده، خو تا ته دا حکم دی چې دوه ګواهان راوړه چې هغوی دواړه په دې ګواهي وکړي چې دا زغره دا د علي رضی الله عنه دا د امیر المؤمنین ده، دا د یهودي نه ده. علي رضی الله تعالی عنه هغه دوه ګواهان راوستل او ګواهانو کې یو د ده آزاد کرده غلام هغه یې راوست او یو یې خپل زوی راوست حسن رضی الله تعالی عنه. ویل دا دواړه زما ګواهان دي او دا یقیني خبره ده چې د پلار د څیزونو زیاته پته چاته وي؟ زوی ته وي.
او دویمه زیاته فتح یې خادم ته خدمتګار ته دا دواړه رال هغوی شریح رحمت الله علیه ته وفرمایل دا آزاد کرده غلام چې دی ټیک شو د ده دا ګواهي به موږ جایز وګڼو دا به ومنو خو دا بل دی زوی دی د زوی ګواهي چې ده هغه نه قبلېږي د علي رضی الله عنه خبره امیر المؤمنین خبره هغه یو جج هغه مسترد کړه علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل ټیک شو ما ومنله زغره قاضي چاله ورکړه یهودي له ځکه د ده ګواهان هغه کمزوري رال علي رضی الله عنه ته یو خبره وکړه ویل چې شریح دا حسن چې ما راوستی دی دا خو ته پته شته که نه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې حسن او حسین دواړه چې دي دا د جنت د ځوانانو سرداران دي سیده شباب اهل الجنه نو تعالی ما د جنت د ځوانانو سردار ګواهی له راوست او هغه ته مسترد کړ هغه ویل دا بلکل ټیک خبره ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي او دلته د حقوقو خبره ده دلته د شریعت خبره ده او شریعت چې دی هغه په ظاهر باندې فیصله کوي ظاهري دغه دا دی چې ستا زوی ستا ګواهي نشي کولی علي رضی الله عنه هغه فیصله راځي شو دا یې ونه ویل چې او تم کې لا اوس یو جج ته ګوره او زما خلاف فیصلې ته یو قاضي ته ګوره او زما خلاف فیصلې کولو ته ګوره یهودي باندې د دې خبرو دومره اثر وشو یو د دې خبرې چې یو د امیر المؤمنین د حکومت ججو هغه مقرر کړی او امیر المؤمنین هغه ته ناست دی د فیصلې دپاره او بیا د هغه ګواهی مسترد که هم د ومنله او بیا فیصله یې زما باره کې وکړه بیا هم د امیر المؤمنین ومنله قاضي ته یې وفرمیل چې بس دا زغره واقعي دا د علي ده د نه لوېدلې وه د سورلۍ نه او ما راغستې ده بس دا د ده ده علي رضی الله تعالی عنه هغه زغره دغه یهودي ته هبه کړه چې ما تا ته در وبخله واجازها 700 واجازه د یهودي له په انعام کې 200 روپۍ هم ورکړي دا چې دا هم او بعضی محدثین فرمایي چې اجازه ده سمیر شریح قاضي ته راځي چې علي رضی الله عنه دغه جج له شریح رحمت الله علیه له 200 روپۍ دغه وخت دا ډېر شی دی دا یو انعام کې ورکړي دې دپاره چې تا زما باره کې فیصله ونه کړه او امیر المؤمنین د بل باره کې دې ته عدل وایي دې ته انصاف داسې ډېر واقع یو دوه کسو په اوبو باندې لانجه شوه بخاري شریف کې دا حدیث دی یو ویل د اوبو وار زما دی او بل ویل زما دی دا یو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ترورځی و نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د دواړو خبره کله واورېده چونکې حق هغه خو د ده د دې ترورځي و نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې حق ستا دی ته به اول اوبه خر وکړې او بیا به دا اوبه ده ته ورخوشي
هغه سړي ویلې دا وګوره ویل دا د الله پیغمبر دی د خپل ترورزي دغه یې وکړله د هغه په حق کې فیصله وکړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل چې ما خو د سره یو نیکي کوله او داسې کار به وکړې چې کله اوبه خوار وکړې ته خپل اوبه به ترېنه بندې کړې بس ځکه د هغه کې حق نشته دا دی چې د ټولو نه لوی عدل لوی انصاف دا یو نمونه زمونږ او ستاسو پیغمبر دی او په غنیمتونو کې په صدقاتو کې هغه چې کوم عدل او انصاف او د خلفای راشدینو کوم عدل او انصاف دا د بل چا نشي کېدی دا زمونږ او ستاسو لپاره یو نمونه ده ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې کوم سړی د دوو کسانو په منځ کې قاضي مقرر شو فیصله کوونکی مقرر شو فقد ذبح بغیر سکین بېشکه دا سړی دا بې چړې حلال کړی شو په چاړه باندې حلاله که خو اسانه وي که نه خو که یو سړی په یو لرګي حلالې نو دا به سخت دی مطلب دا دی چې د دوو کسانو په منځ کې فیصله کوونکی جوړېدل دا آسان کار نه دی دا ډېر سخت کار دی تېره جمعه تاسو ته ما حدیث ویلی و چې د چا په منځ کې فیصله کوونکی جوړېدل دا قاضي چې دی دا فیصله دا د جنت او د جهنم په منځ کې یو پل دی بس دا پل دی یا به دا پل کراسکې مخکې به اوړي جنت ته که دغه ني لاندې به غورځېږي فیصلې کول دا آسان کار نه دی دا آسان کار نه دی ځکه د ټولو نه لویه خبره فیصلو کې هغه للهیت دی للهیت دی چې الله دپاره یي د الله نه یېره یي پکې الله نه خوف یي د مخلوق خوف هغه د دې فیصله کوونکي په ذهن باندې نه ځکه فقهاو چې د قاضي دپاره د فیصلې په وخت کې کم اصول لیکلي دي کم اصول ابن قیم رحمت الله علیه هغه لیکلي نور علماو لیکلي یو خو دا دی چې په داسې حالت کې به فیصله کوونکی فیصله د چا نه کوي چې دی غصه وي د غصې حالت کې بیا نه کوي او دا حدیث هم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو فیصله کوونکی یو قاضي به فیصله نه کوي وهو غضبان داسې حالت کې چې دی غصه دی ځکه د غصې په حالت کې کېدی شي د غصې د وجې نه دی فیصله غلطه وکړي دویمه دا ده چې هغه پورې به یو فیصله کوونکی فیصله نه کوي چې څو پورې د دواړو خبره اورېدلې نه د دواړو جانبو خبرې نه اورېدلې د دواړو دلایل نه اورېدلې عجلت کې به فیصله نه کوي چې بس یو سړي ته خپله ماجرا تېره کړله چې دا چل دی او پلانکي را صدا کړي او دای کړي او دای کړي دی وایي دا خو بلکل ستا حق دی خو د هغه بل هغه پلانکي خبرې خو یې نه دي اورېدلې چې هغه څه وایي علي رضی الله عنه چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم یمن ته لیږه د هغسې قاضي جوړ کړی و علي رضی الله عنه ته وفرمیل یا رسول الله ته خو ما د دې خبرې دپاره لیږې زه خو ډېر زیات کمزوری یم دا او دا خو ډېر سخت کار دی دا به زه څنګه بیا فرمایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم زه به د خپل لاس باندې داسې په سینه ووهلم او دا دعا یې وکړه چې الله علي ته دا د فیصلو دا عمل یا الله ته آسان کړي هغه وایي زه لاړم هغلته چې څومره ماته پکې چېرته وایي رکاوټ نه دی راغلی څه مسله پکې نه ده راغلې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې د دې یو خبرې به خیال ساتي
چې هغه پورې به ته د یو کس په خبره باندې فیصله نه کې چې څو پورې د هغه دویم خبره ورسره اورېدلې نه بیا به د دواړو خبره وتلې نو فیصله به او دریم اصول دا دي چې په داسې حالت کې به قاضي فیصله نه کوي چې کله دله خوب ورځي په دې حالت کې به دی فیصله نه کوي ځکه خوب هم یو نشه ده او سخته نشه ده دریم دا څلورم داسې حالت کې به قاضي او فیصله کوونکی فیصله نه کوي چې کله دی په یو بل کار کې ذهن یې په بل کار کې دی په بله خبره باندې پریشانه دی او دلته د دواړو خبره واورېده او ذهن یې هغلته دی په هغه خبره کې دی به دلته فیصله نه لیکي دی به هلې فیصله کوي چې کله دی خالي الذهني وي دا اصول دي او دا د شریعت خبرې دي دا د اسلام خبرې دي اسلام دا صرف د منځونو د کولو او د روژو د نیولو نوم نه دی اسلام صرف د عمرو د حجونو د کولو نوم نه دی اسلام دا زمونږ او ستاسو هغه جامع دین دی چې ستا د خوراک نه واخله ستا د خوراک نه ستا د آخري فیصلو او د حکومت او د معاملاتو او د معاشرتي ژوند او د دې ټولو حل تا ته ښودلی چې دا او د دې عباداتو نه مخکې د دغه خبرو حل پکار دی کله چې معاملات ټیک ني نو ستا روژه بس قبوله شي یو طرف ته ته ظلم کې زیاتې کې او بل طرف ته الله ته اوږدې سجدې لګې یو طرف ته لګې د شپې په تهجد ولاړې او لاس دې اوچت کړي او دعاګانې کې او بل طرف ته دومره ظالمي چې په ناف تول کې ته ظلم کې او رشتہ دارو سره ته ظلم کې یو لیش زی چاته چې د هغه حق دی هغه له واپس نه ورکې او دلته یې تندی په سجدو باندې تور کړ الله رب العالمین پاک معاملات غواړي چې کله معاملات پاکي عبادت به پاکي چې کله دا پاک ني په دې پوه شه چې ستا عبادات دا پاک نه دي ځکه حدیث کې دا راغلي چې د یو نوړی د حرامو سره څلوېښت ورځې یو عبادت هم نه قبل یوازې مونځ نه یو عبادت هم ورسره نه قبلېږي چې تا سره پردی یو نوړی دی خوړلی دې خبرو باندې غور پکار سوچ پکار او دې خبرو ته خپل زړه دی دا ټینګول پکار دی او ته تړل پکار دی چې که زما پکې تاوان دی او که زما پکې ګټه ده دې ته به نه ګورم دې ته به ګورم چې دا حق زما دی یا نه دی الله دې زموږ او ستاسو نه راضي شي اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله